بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې احترامات وړاندې کوو. د روژې مبارکه میاشت او پرون کوګا کې څه د پلیننګ تحت احتجاج نه و، خو اتفاقا خبره وه احتجاج جوړ شو. په هغه احتجاج کې د مفتی پزدغپور صاحب په باره کې چې کومه زما لب و لهجه وه، نو خدای شته چې بیګا د شپې خپل ضمیر په خپله ملامته کړې ما، نه د چا څه پرشر شته، نه د چا څه روک ټوک شته، او په خوش او په حواس سره ستاسو په دې میډیا ستاسو په دې چینل باندې ذکر عالم چې بیګا تاسو کورج کړی وو، نو ما وی چې زه د مفتی پزدغپور صاحب نه د هغه د کارکنانو نه د تحصیل مندړ د جمعیت علماء اسلام څومره کارکنان چې دي، بلکې د ضلع بونیر او کومو خلکو چې دا ویډیو اورېدي دا زما په دې لب و لهجه باندې خفه شوي دي، چونکې چې دغه ما سره مناسب هم نه ده. نو د جمعیت علماء اسلام د ټولې پارټۍ نه د ټولو کارکنانو نه بالاخص د مفتی صاحب نه، ځکه چې هغه هم دا څیز اورېدلی دی کتلی دی، نو زه د هغې نه یوه پیری نه 100 پیری معذرت خوا یم، او دا مې خپله ایمان دی عقیده ده چې په کوم ځای کې خپله غلطي ووینم غلطي کومه، نو دا خو مفتی صاحب د لوی سړی دی، برکتي سړی دی، د یو عام سړي خپلو به هم ځمه، د یو عام سړي نه به هم چې دی نو عذر معذرت او بخښنه کومه، دا د مسلمان شان دی. دویم میسیج اوس تاسو د دې کیمرې د دې شیشې په تواسط خلکو ته دا ورکومه چې د وړو دا مرحله روانه ده، یو کس په دې پوره پاکستان کې بغیر د وړو نه پاتې کیږي. په کار دا ده چې صاحب نصاب خلک، صاحب ثروت خلک، د کم چې مطلب دغه خاوندان دي، د سمی خاوندان دي، په کار دا ده چې هغه خلکو لږ مطلب ګزاره وکړي، غریبانانو خلکو ته، کسبګرو خلکو ته موږه ورکړي، نو وړه به هر چاته میلاویږي. اوس په د پلاري د نیکه به وي، د مور به وي، زما په یقین په دې پسې 2-3 ورځې پکې دا په اپ کې به دا راشي چې بیا به د بچیان وي، بیا به د نګوریان وي، نو هېڅوک به بغیر د وړو نه پاتې کیږي. خو ټولو عوامو ته مې اپیل دی چې د صبر نه کار والي، د برداشت نه کار والي، د تحمل نه کار والي. او د پروني احتجاج په باره کې زه د کوګا د ویلیج کونسل چیرمین یم، عامو خلکو کارډونه راجمع کړي وو په زرګاو په سوونو باندې، نو بیا دغه عامو خلکو د کارډونو نه زیات د خلکو هغه ګیلې ګوښې زموږ نه کیږي، زموږ نه هم د خلکو تما توقع وي، لہذا روژه وه او بیا خلک هم ډېر زیات جمع شو. نو د مفتی صاحب نه، جمعیت علماء اسلام نه بشمول که انتظامیې سره زمونږ څه شوي خو نه دي، خو بهر کې که زمونږ نه څوک ازار شوي په دغه احتجاج کې څوک چې دی نو مطلب رکاو شوي، چا سره مریض و، چا ایمرجنسي وه، د ټولو خلکو نه چې دی نو په یو کرته نه په 1000 کرته بخښنه معذرت کو. لہذا ټولو خلکو ته مې دا اپیل دی چې که د کوګا ټول خلک زما لپاره معتبر دی، محترم دی، مکرم دی او مقدم دی، خو که چېرې په دې یو پوینټ باندې د ټولو خلکو فوکس وي، یو سړي وي چې دا ما، بل وي چې دا ما، بل وي چې دا ما، نو زه د کوګا په پالټ باندې نورې غټې مسلې دي هغه ورته ښیم. که یو سړي وي چې زما وی پاکي حکومت دی، زه د فیډرل حکومت عیسی ما، نو چې ته د فیډرل حکومت عیسی، نو ستا د کلي نه چې دی نو زمونږ د کلي نه یوټیلیټي سټور 1.5 کال شو رکنکوی چې وخت راغلی دی، نو په کار دا دی هغې لم وړه راځي، هغې لم چینی راځي، هغې لم چې دی نو سبسیډایز سیزونه راځي. نو په کار دا دی چې دا کوم خلک وایي چې زه په حکومت کې یم چې زمونږ نه بغیر دغه یوټیلیټي سټور کوګا ته واپس راوړي، د کوګا د خلکو خیر ښېګړه پې او دغه شان نور هم مسلې دي. به هر حال دا خبرې اوږدېږي، صرف دې خبرې له په دې ماښام کې رالمه چې د جمعیت علماء اسلام ملګرو نه ټولو نه معذرت بخښنه غواړم. ډېره زیاته مهرباني، والسلام.